يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے خلقو دا خطاب عام دے. اے خلقو دیکھ کافر و منافق اور نمی انسان تا خطاب دے. کلو مما فی الارض حلالا طیبا خوری دا بازی دا اغنا چی پزمکا کی دی حلال جائز اور طیبا صاف و سترا و مزیدار شئینا. خدای پاک خلق طول طویل دی چی پزمکا کی اسی گئی حلال یعنی جائز شئینا اور پا جائز شئینو کی طیب چی لذیذ اور مزیدار اور پاک اور صاف اور ستری دا خوری. ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری مکوئی دا قدمونو دا شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو دا پار دشمن پڑھا گئے. انما یامرکم بالسوء خامخا حکم کئی دا شیطان تاسو دا گناہ والفحشاء اور تاسو دا گناہ کئی حکم کئی دا بے حیائی پکارون باندی. اور نمبر 3 وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون تاسو حکم کئی چوہائی پا اللہ بانی اگر خبری چی تاسو پی نپوئی گئے. لکلو مانا خورائی اور من ما کدا من دا تبعیز دے نو چی سا حلالی طولو کو ازل نخورائی بازی بطی خورائی چی سونا بانی مارے گی. اسے نفچی کلو تا گلو اگر چی خدا گفتو کلو وشرفو ولا تسرفو خدای وی خورائی اس کئی خوزیاتے بنکوئی دلتا من دا تبعیز دا پار دے. بعض اگر شئینا چی حلال دی و طیب دی اگر خورائی اور دا حکم اللہ مومنانو تم کرے دے اور دا حکم پر قرآن کے اللہ پیغمبرانو تم کرے دے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راپورتا شجد آیات نازل شو دا اللہ پیغمبرہ دعاو کچھ اللہ ما مستجاب الدعوات ساس کی زمان دعا قبلی نبی اکرم ورطو فرمائل سعد خبل خیٹ دا حرامونا پاکا کا ستا دعا با قبلی گی ننچه زمان دعاگانی نقبلی گی خلی مشلی دنی چه خدای کم از کم دا پاکستان دنی وہ بھائی بیماری نہ بچ کا بچی نکو دعا نقبلی زمانگا رزق کی حرام گرشی زمانگا حکومت پر سودی نظام بانے روان دی کارخانی پر سود روانی دی دوڑو ملونا پر سود روان دی تول کاروبار پر سود روان دی اور سود مال بالکل حرام حرام حدیث کے راضی نبی کریم فرمائے چی یو نونی حراما دا یو بندہ خیرت تلاڑلا نہ مومن خیرت تلاڑلا نہ مومن خیرت تلاڑلا سلوی خرزی موزی نہ کرو سلوی خرزی. اور نور دا سی روایت دلتا مبصرین ذکر کری وگونا بہونی سی چی دا حرامونا خدا پاک مگو ساتی پیغمبر خدا وی دا حرامونا چی پا بدن کی کما وحو ٹکے دلا دا باپ اور دا جہنم بانے سے زرے کی. دا دیو جنا زمانگا دعاگانی ذکر قبلی گی چی سعد وائی چی ما دادا سے دعاو کا چیزا مستجاب دا پیغمبر خداوی خیٹ ہے دا حرامونا پاکا کا تب مستجاب او دیوانی عمل دا سعد مستجاب الدعوات ازانو دی خبری چی مگرہ اس کو چی سعد سنگ مستجاب الدعوات چی سسوال بیدا اللہ نے کہو قبلو بے اللہ نزکوائی چی حلال خوری حلال فحلالو کی گورا فحلالو کی صحت دی فحلالو کی صحت دی. علی رضی اللہ عنہ فرمائی یو سڑے سخت بیمار شو پر علاج بیماری بانی دخبل خزی ندی 3 روپیو وانی دا مہر
ځکه چې مہر د ښځې یقینا حلال دی نو 3 روپۍ دې ته وغواړي او په هغې دې ګبین والي او باراني اوبو کې دې شربت سازي اوس کې الله به روح کی څوک دا خبره کوي علي رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو څلورم خلیفہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان خطوات جبر خطوتون تا او خطوه ما بین القدمین توای چې ترا یو خوالي اوچته کې ولا بل د سګ دی ولا بل د سګ دی دا قدمونه دي دلته خطوات الشیطان نه مراد د شیطان اغلاری دی او د شیطان کاروبار دی او د شیطان اغلوبی دی انه لکم الله یقینا دا شیطان ساده پر دشمن دی او مبین پډاګری دا ډیر کما کل سړی چې خپل دشمن لګړای ور کوي او په خپل دشمن اعتماد کوي او به دې دشمن چې بڑے والی در پسې مټی راځي او ټوپک یې پسې راځي ونی دي او تر خپل ورځي او تر خبرې مانی دا کومه خلطوب دی انما یامرکم خامخا دا شیطان حکم کوي تاسو ته بسوء په ګناه باندې سوء باندې خبرې ته وایي او بد عمل ته وایي که خبره بد ده او که عمل بد دی بس دا سوء دی والفحشاء فحشاء دې سوء نه لږه زیاته ده دا هغه ګناه ده چې دا ډېره د بې حیایي ګناه ده د دې وجې نه فحشاء عام طور په زنا کې استعمالي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او حکم درته کوي چې په الله خبرې وکړي چې تاسو په نه پوهیږئ باندې خلک کوئی په قران کې دي چې قران یې سره ویلي دي زموږ وزیران کې وزیران چې شنو چې قران چې کوي څو په 15 سپاره څو په 20 سپاره د قران سپاره ورته دي معلوم دا زموږ وزیر سازي مامره قومه خدای به درس سکي په قیامت کې واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله کله چې ویل شي دوی ته چې تابع الله نازل کړي راشي کنه قران ته راشي راځي اځه چې قران وایي راځي چې ټول په قران باندې عمل وکړو راځي چې ټول قران پر ملک نافذ کو راځي چې ټول په قران باندې پیسې وکړو راځي چې ټول د قران تابعدار شي راځي چې ټول د قران سپیان شي اځي چې ورته ویل شي قالوا وای بدابت قسمتا بل نانا نتبع ما الفینا علیه آباءنا منتابی کی گو ما داغا رسم و رواج داغا طور و طریقو داغا قانونو چی مندری منگا پاگی بانی خپل پلاران منگ داگی تابیداری کو دا اند تکلیف دے دا دای عزوال دے دا کینسر بیماری دا ولو کان آباؤهم لا یاقلون اگر کپلاران دوی بی عقل او لا یقینون شیع پیس نپویدلو پلارانی امیان و جاہلان او دیر جاہل پلار مرگرتی اکن نو کدو سڑی پلار عالمی او نیکی او اگا داگا تابیداری پر ایکی کیو خبر دا جستا پلار علم تا ڈانگے ہوئے ہو نو تسنگ داگی تابیداری دا اللہ دا رسول مقابلہ کی کئی نابل ویل چې زما پلار خو له کتابخانه ده کفرته ده زما پلار مفتی وو ولا يهتدوا هو به مفتی وو خو حق ته نو رسیدلی لار کې پاتې شوی او کاند کې بدلی ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون مثال د هغه کسانو چې کافران دي مثال د داعی داغی کسانو چې کافران دي کم سړی چې کافرانو ته دعوت ورکوي چې راشه اسلام ته راشه قرآن ته کمثل الذی دا پشان دا سړی دی ینعقو بما لا یسمعو چې دی آواز کوي بما په هغه ګړوبیزو باندې لا یسمعو چې ناوي الا دعان مگر صرف رابلنا ولدان ووازو مانا دادا چې کافرو ته څوک دعوت ورکوي د دې مثال دا شمن کی دی چې هغه غړي د आवाज وکي आवाज پر وباسي غړه دونه پوه شي د مالک را आवाज وکړو خو نورې مطلب نه پوي
دغه څه کافر ته لګیایي نو دا ستا مثال دغه شپنکي دی څنګه چې هغه ګډه د شپنکي په خبره باندې نه پوهېږي داسې دا کافر ستا پرې دعوت نه پوهېږي ولې صمون ځکه دا کافر کاڼه دي دا کافر چې دي نو دا کاڼه دي پرون مې ویلي چې صم من جمع د اصم ده اصم کون ته وایي بکمون جمع د افکم ده برونګي ته وایي عميون جمع د اعما د ړوند ته وایي ځکه دا کافران هم صمون دوی کاڼه دي هم بکمون دوی ګونګیان دي هم عميون دوی ړانده دي دوی د حق نه کاڼه دي حق نه اوري تور ته لګیا او سمسپي د حق د ویلو نه ګونګیان دي شیطانان اخرس دي او په سترګو ړانده دي یعنې حق نه ویني نور خو یې سترګې دونه غټې غټې دي هر څه ویني وهم لا یعقلون خلاصه دا ده پس دوی نه پوهېږي دا عقل نه کار نه یا ایها الذین آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون اے ایمان والو دا خطاب خاص دی او تاسو ته ورځ ما ویلو په قران کې پاتات یا ځینو کې په دې الفاظو موږ سره الله आवाज موږ ته کړی یا ایه الذین آمنوا اتیا ځینو كلوا من طيبات ما رزقناكم خورئ د پاکو رزقونو هغونه چې موږ تاسو ته درکړي دي مخکې تاسو ته ما ویلي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اوس خاص مؤمنانو ته حکم دی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاکو لذایزو او د پاکو طعامونو اسکاکونه هغه چې موږ دله درکړي دي او وشکروا لله شکریہ ادا کړئ د الله ان کنتم ایاه تعبدون کله خاص الله لرا بندگی کوونکی انما حرم علیکم المیتۃ خامخا حرم کړی د الله پتا سبحانی مردارا والدم او حرم کړی د الله پتا سبحانی وینه بيدونکي ولحم الخنزير او دارنګي حرام کړی دا الله پتا سبحانی وینا چې کوم دی وینا دا او دغه حرام کړی الله پتا سبحانی وخت خنزیر ټول حرام دی خدا وخت پکې هم یې ذکر دا ویلا وما أهل به لغیر الله او حرام کړی دی الله پتا سبحانی هغه مذبوحات چې نوم پورته کړی شي پاګې باندې غیر الله ومن استر سوک چې مجبور کړی شو دی محرمات ته دولګي نمرې غیر باغین دی نه چې کوم دی بغاوت کوونکې د اسلامي حکومت نه باغی نه وي ولا عادنا او نه دې زیته کوونکې په خوراک کې فلا اسم علی نو په باندې د حرام په خوراک کې ګناه نشتا ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی الله دا انما معنا دا په معنا د موضع الا دی ما حرم علیکم الا المیتۃ دا معنا دا ادوات تحسر ندی حرام کړی الله پتا سو مگر مردار در باندې حرام کړی میته دي توای چې ساتي په خپل وکیږي په خپل مرشي او ودمنه مراد روان دي ودمن مسبوح قرآن کې بل ځای کې د دم سره مسبوح ټکی دی یعنی د رګونو وینه حرام ده نبی اکرم په حدیث کې فرمایي دي احلت لنا میتتان و دمان من د پاره دو مرداري یعنی دو غیر حلال شوي شي نه جایز دي او دو ویني من د پاره جایز دي او به پیغمبر صلی وضاحت کړی دی چې یو مې جایز دی بغیر د حلالې نه د مې حلالولو ته ضرورت نشته دا میته ده او حلال او دویم ملخ دی ملخ به د حلالولو نه جایز دی ولی ملخان خلک ورسه نه زموږ معاشره کې خلک خو حلال دي حرام ورته
مولخ حلال دی خو زما ستا په خوراکونو کې شامل نه دی دې ته مکروه طبعي وایي موږ یې نه خورو نور حلال دی عقیده به حلال ساتي کوي بیا په سړی کافر کېږي نو یو مې دی او یو مولخ دی مولخان هم حلال دي څوک یې خوري نه خوري دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا یو تحفه رالیږلې وه د دې ریاض د علاقې نه نو هغې کې ګڼ شی نه و خو یوه پکې هغه خادمه وه هغه زموږ سره بره للمي دي نو په للمو کې د شړو کې اوسېږي او دا وایي په څلوېښتو دا په دې خپله سوړه کې راوځي بعد نسیم سار چې لګي هغه تېروي او په هغې باندې هغه ژوندی پاتې کېږي اوبه نشي کېږي او څلوېښت ورځې بعد یو څاڅکی امتیازي وي او نور هم پکې ډېر خصوصیتونه دي دا پنساریان منساریان په پخوا ځان سره بازارونو کې ایښي وي او څه تیل ویل به یې ته ساده ورسه کیسې پیسې به یې کړ ټول داسې ګپ وه خو بهرحال دا لاره ده نبي علیہ السلام مخې ته کېښودې شوه نبي علیہ السلام لاس ورته راکوي بعضو بیبیان ویل د الله پیغمبره دا خو خادمۍ ده سمسیره ده نبی علیہ السلام ته لاس وستو خالد رضی الله عنه ورسره دغه ناست دی ویل حرام دی یا رسول الله حرام ده نبی علیہ السلام الله نه حرام نه ده خو زما د قوم په طعامونو کې شامله نه ده زه مکروه ګڼم نو که یو شی حلال هم دی خو ستا د قوم په طعامونو کې نه دی ته ورسره عادي نه یې مې خوره حرام ورته نه وي خو خبره پرې وکړه او واحلت لنا الدمان دو ویني موږ لپاره جایز دي یو اینا او بل تورې الکبد والطحال کبد اینې ته وایي او طحال چې کوم دی دا دواړه وینې دي جمع شوي خو یوه پاکه وینه ده او بله سوې وینه ده دا تورې نه دی دا هغه چلکه غوندې وینه ده بهرحال دواړه جایز دي نور وینې نه آغا وینه مراد ده کومه چې بهیږي د رګونو وینه په حلاله کې چې د سر وینه وځي د دې وجې نه په غوښه کې چې کومه وینه ده دا حرامه نه ده که هغه سړی تا غوښه راوړه او داسې یې باندې کړه نو دا حرامه نه ده دغه وینه نه ده حرام البته که د مرۍ هغه وینه پکې وه دې لرې کې او په دې غوښه کې چې خپله کومه وینه ده دا حرامه نه ده ځکه تاسو له به راشي غالبا سورې انعام کې به راشي ودمن مسفوح بهیدونکې وینه حرامه ده او د وما اهل ما کلمه د عموم ده مراد عام ته ورسه مذبوحات دي هغه حلالي چې اواز پورته کړی شي په دې باندې د غیر الله د لات او د منات په نوم باندې به هغوی حلالي کولې د عزا په نوم باندې به حلالي کولې او که دلته د پیر بابا او د کاکا صاحب او د لوی ځوان په نوم باندې حلاله کې همدکې حکم دی پیګی پریوانی زمونږ شامی دا خبره لیکلې ده معتبر کتاب زمونږ د فقه حنفي غټ غټ جلدونه ما سره شته اووه جلده کې هغه دا لیکلي دي چې یو سړی د غیر الله په نوم باندې نظر ومني او د غیر الله په نوم یې نامزد کړي که په کلمه چې حلاله کړو نه حلالېږي وایي چې دا سړی مرتد دی وذبیحته ذبیحة مرتد ذبیحه د مردار دا مردار ده او دا سړی چې کوم دی نو مرتد دی او دا ذبیحه د مرتد ده او د مرتد سړي ذبیحه حرام په منستور راوس یو سړی کمزور دغه شو وږی شو او بغیر د محرماتو نه څه نه میلاویږي مري د ولګي نه نو ځان به وجه نه ده مسلمان ژوند د اسلام او د الله لپاره ډېر قیمتي دی ځان وژنه مه ورځه مې خو دونه وخوره چې دا روح دې پې بچ شي رمق هسې نه چې ته مردارې خواله ورشي چا ګډ مړ دی تازه مړ دی او زر دې ځان سپین کې زه ولګې نمبره به او راځي چې تکي به ترې نه کوې نو پوهېږي او نه بیا د مرۍ پورې خوري دونه به وخوري چې دا روح دې پې بچ شي حلالو ته پې ورسي
او که دا ټول نه وو نو پردی مال لږ وخوره او بیا به ورشي هغه ته به ووایي د ولږې مړ کېدم وږې مې دې رامات کړی و ګنې مې رامات کړی مولۍ مې راایستلې وه ټیپر مې راایستلی و نو هغه راته معافي وکړه او که معافي نه کړې نو ټیپر به دې پسې خو دوه انې به یې درد یې کړه پیسې واله نو دا به کوئ داسې خو غیر باغین معنا یوه دا ده چې دی د حد نه تېرېدونکي په خوراک کې نه وي دونه به خوري چې رمق روح یې پرې بچ شي ولا عادن او نه دی زیاتې کوونکي په ملګري دی چې بل سړی د ولږي مري او دی ول الله ته ورکړي راځه به زه تال نه در کوم زه وکړم دا کار به هم نه کوي یو معنا دا هم ده د اسلامي حکومت نه باندې اسلامي حکومت نه مني نو دله دا سړی دی که نه ده ته فلا اسم علیه په ده باندې هېڅ ګناه نشته ان الله غفور رحیم ځکه الله ګناهونه معاف کوي او مهربانه دی نو دله حرام هم په دې وخت کې حلال کړه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم یقینا کسان چې پټي ما هغه هدایات او تعلیمات انزل الله من الكتاب چې نازل کړی دی الله د کتاب نه واشترون به ثمنا قليلا ورکې په باندې لګي پیسې د دنیا رشوتونه علی او د الله حکم پټي آی کما یاکلون فی بطونهم دا کسان نخوري په خپل خېټو کې الا النار مگر اور خوري ولا يكلمهم الله يوم القيامه خبري به کې الله دې څه خبري د مهرباني په ورځ قیامت اخسئوا فيها ولا تكلمون ور شي پر جهنم کې خبر را سمته زما یو بنده په پاسې دا دین به بیانو قران به وي او ته ورته را پاسې دی بندو بدی او یا بدی هغه چې کوم دی واجو یا بدی ور سبل سکار کو زکیهم ان وپاکی الله دې له ګناهونو ولهم عذاب الیم دې پر عذاب درناک دی اولئک الذین هغه کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى أن تولوا قبل إن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس صدقوا واولئك هم المتقون دا قرآن مؤمنانو ته ویلي چې سپا خلکو ته وایي دي يهودو نصاراو ته مشرکانو ته چې موږ خدا پرست یو موږ پرست نه یو موږ خدای مشرق ته مخ کال ته مخ کوئی مغرب ته حالتا وایي که شمال ته نو شمال ته وایي که جنوب ته جنوب ته موږ خدا پرستی یو موږ جهاد پرست نه یو او ورته دا وښوده چې دا تشدید چې تا چې د قبلې د پرکې مناظرې خلکو سره شروع کوي دا خو یوازې نیکي نه ده د نیکۍ دا ته لس خبرې نورې زده کوه ایمان راوړي والیوم قیامت باندې والملائکتی او ایمان راوړي د الله په فرشتو والکتاب او ایمان راوړي د الله په کتابونو باندې والنبیین او ایمان راوړي د الله په پیغمبرانو باندې نو دا پنځه خبرې په ایمانیاتو کې شوې ایمان بالله یو تا د مال سره مینه دا او د خدای په لار کې ورکړي او پیغمبر خدا وایي صدقه هغه ده چې انت صحیح شحیح تعمل الغنا چې خروغ جوړي او امید دې د مالدارۍ دې چې ځان غټ مالدار کوم او پیسې را لې د خدای په لار کې ورکړي او یو ترجمه ده واتل مال على حبه ورکیم مال لرا سره د مینې د الله نه دا راغلی چې تاسو یو جمعه ساس کړی وي زما د استاد سره ټول عمر دغه ثواب به ملایي موږ خپل بچی نه یو خیال کړی موږ خپل پسماندگان نه یو خیال کړی موږ په خپل کماکل او بچیم د څه په کماکلای باندې روان
نبی علیہ السلام نے یو سړي تپوس وکړو مور مې اچانک مړه شوه د الله پیغمبره څه وکړو که بیماره شوی نو وصیت پې کړی وه کار به مې کړی وی پیغمبر خو ویل د لارې په غاړه کې وباسه بورقه پې وتړه او پړی پکې واچوه خلک به پې بوس کي ستا د مور خیرات پکې دا صدقه جاریه ده دا جناب رسول الله ښودلې ده موږ یو دیګ ته اړم ششابه دیګونه پخوه دا لوګانې پخوه او دا په خلکو باندې خوره واده وشي واده او د دې پاسنو مړی خو سم واده نو پر علاقې د کلي کسان زموږ علاقې ته راغلي هلته په راز جي مړو نو هغې ما ته ویل چې تا خو دا خلک نه دی پوهه کړی مالما خو دا پوهه کړی خو دا خو دې ځان سره د وطن نه دا خیراتونه راوړي دي دا پرې میاره کې نه دا شنهګري خو نه کوي خیراتونه دا خو دې پاسنو ځان سره د بره نه راوړي دي نو څنګه به ته خلاص کړي هغې خو چې هغه کراچۍ کې مړی وشي نو په صندوق کې مړی هم کېدي او ورسره غویان په کږ راواچوي او پرې د ټرک په ګودای کې چې کوم دی بورې هم د وړو را روان دي او دا مومن ته خېږي هلته به بیا دا اښکلی کېږي او دا مړی به بیا ښخېږي دا غویان بالالیږي او خلک بیا او کاسه به والي کاسه ځان سره کور ته به هم ترې راوړي ډوډو پړ به وي ستا ډډې به بیا نور ډوډۍ راوالي او یو کاسه به هم راوالي په خپله بیا مړی شوی ده هیله مرضي دا هوښیارتیا نه ده خپل مړو سره هوښیارتیا وکړئ خپلو مشرانو سره او صدقې جاریې کوئ بس که خیرات کوئ وکړئ داسې لږ خیر دی په دې درو ورځو کې مه کوئ جمعې مومې مه کوئ او هسې خیرات که کوئ نو خیرات کې څه بدیت نشته خو ډېر ثواب او لږ ثواب لکه ته 100 روپۍ درکوي او 100 دله درکوي ته څه لرې کوي والې عقل ستا نه څه تقاضا کوي او دواړه جایز دي چې والي نو ته به یې والي که څه لري نو چې څه لري هوښیار یې او که دا یې والي کیسې نو بیا به درکړي هوښیارتیا نه دا یې معنا ده نو ځکه وایي علا حبه خبره مې کوله ذوي القربا خپلوانو ته به یې ورکوي مال ورکول یو خبر ده خو په ځای ورکول ډېره اهمه ده خپلوانو ته یې ورکه والیتاما بېپلارو ماشومانو ته یې ورکه والمساکین فقیرانو غریبانانو ته ورکا وابن سبیل مسافرانو ته ورکا طالب العلمان هم ترجمه شوی دا پلار مسافر حج لتل پیسې ته ورکې شولې مسافر دې پلار روان دي پیسې ته ورکې شولې خرچه ور سره ختم شو دا ابن سبیل دی والسائلین او سوالګر راغی د الله په نوم درنه غواړي ورکوله پیغمبر فرمایي که په اسور راغی چې د الله په نوم غواړي څه ورکړي وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو کې مسلمانان دي مخکې مریان را روان دي خلاص د مسلمانانو قیدیان دي تا سره مال دی را خلاص کړه واقام الصلاة او دارنګي منځ ودرئ یعنی منځ داسې کوي څنګه چې منځ حق دی وآت الزکا او زکات ورکوي څنګه چې زکات حق دی دا دوه لوی رکنین دي د اسلام منځ قایمول او زکات ورکول والموفون بعهدهم او پوروالی کوي په خپل وعدو باندې اذا عاهدوا کله چې وعده وکړي د الله سره یا د الله د بندګانو سره والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث او صبر کوي فی البأساء په لږو تندو کې وګه تګې دی قرآن په سړی مړ د ساده چې چګي وਹੀ چې خدای دې پیدا کړي مو دوبلې کې مړ کړو او وسورا او صبر کوي په تکلیفونو دردونو بیمارو باندې وحین البعث او دارنګي صبر کوي په وخت جنگ کې چې کله میدان جهاد کې د کفار مقابله کې ودرېږي نو په دغه ګولو او دغه تورو تیزان نیولې او صبر کوي لګیاي اوس دا لصفتونه چې په چا کې وي اولئک الذین صدقوا دا موصوف په لسو صفتونو باندې هغه کسان دي چې رښتینی دي په دعوه د ایمان کې دا رښتینی مؤمنان دي واولئک هم المتقون او دا کسان دي کامل پرهیزګار دي لوی بزرگ پیژني او لوی رښتینی انسان پیژني چې دا لس صفتونه دي پنځه په عقیده کې او پنځه په عمل دا جامع آیات ہے قاضی بیزاوی رحمت الله علیه وی دا په قران کې جامع آیات دی باندې سره تقریر کوي جمعې موږ پکې
دې په ګنټو تقریر خلک په باندې کوي دا اوس ترجمه کوم اوس منډه روان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. دا أحكام شروع دا حصہ د سورہ بقرہ دا په تشریعی احکام کې دا نو تشریعی احکام کې دا یو حکم دی اے ایمان والو کتب علیکم القصاص اے د ایمان خاوندانو پتا سو باندې قصاص پر شوه دی فل قتلا په وجل شو کې یعنی معنا دا دا چې تفصیل قرآن په خپل کې قصاص اصل کې او دک ته ویل کېږي برابرۍ ته وایي نو پر شی په تاسو برابرې فل قتلا په وجلو شو کې قتلا د قتیل جمع او تفصیل دا دی الحر بالحر اصل سړی به وجلې کېږي په مقابله د اصیل کې او العبد بالعبد مرئ به وجلې کېږي په مقابله د مرئ کې او الانثى بالانثى او زنانه به وجلې کېږي په مقابله د زنانه کې په دې کې د ابو حنیفه مسلک بالکل آسان دی هغه وایي چې حر به په حر مرئ په مرئ زنانه په زنانه خو حر په مرئ او مرئ په حر او زنانه په سړي او سړی په زنانه به وجلې کېږي ځکه چې قرآن وایي ان النفس بالنفس ابو حنیفه هغه آیات په دلیل کې پیش کړی چې ان النفس بالنفس نفس عام دی کده حوری او کده مرئی او کده سړی او کده نور مسلکونو کې پکې لک تفصيلات دي دا وخت نه دي فمن عفي له من اخيه شيء پسو کو چې عفو کړی شي کم قاتل د چې عفو کړی شي من اخيه ضرور د دې مقتول نه یا ضرور د دې قاتل نه ضرور د قاتل ورته دا کوي دینی رور دی نسبی رور به هم کلی نو کدتا عفو شولا ضرور د دې مقتول نه یا دتا عفو شولا د خپل رور نه چې مسلمان دی رور خداغله خدای قرآن رور کو شیء من العفو ما بلغون دی عفو یعنی بطور مثال لس ورسلی او پلاری چابرنا کا وجلے دی او پر لسو زامنو کی یو زوی ویل چې ما ماف کړي باس قصاص ختم شو اوس بدیت ورکړي نو ذکر علی شیء دا تنوین برای تنکیر دی شیء من العفو ما بلغون دی عفو ودی وطن نو فتباع بالمعروف کله چې عفو شو نو دی به دیت پور کوي نو ورپسې کېدل په معروف په ښه طریقه باندې معنا دا ده چې ورسد مقتول با قاتل دا نه دا غواړي خو په معروف په طریقه باندې به غواړي تنګي به نه دا دیت په 3 کال کې ادا کوو سلو خان دي یا 10,000 درهم دي په سونا موده کې په 3 کال کې به ادا کوي او دا هم دا قاتل نه ادا کوي دا قاتل دا قبیله به ادا کوي و اداء الیه باحسان او قاتل دوایی چې ادا کول دي د دیت په ښه طریقه باندې معنا دا ده چې قاتل دوایی چې په ښه طریقه ولا ورکا په ټیم ټیم ولا ورکا او د مقتول ورسو دوایی تاسو په ښه طریقه باندې مطالبه وکړئ ذالکم تخفیف من ربکم دا آسانی ده جانب د پروردگار تاسو نه په يهودو په مسلک کې صرف قصاص او دیت نو د نصاراو په مذهب کې صرف دیت او قصاص نو امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته الله دواړه ورکړي قصاصم کولې شي او دیت اومګي شي او عفو هم کولې شي دا امت مرحومه امت محمدی ته الله دا وسعت ورکړي دي ذالک تخفیف دا آسانی د جانب درفستان او رحمت و مهربانی دا
فمن اعتدى بعد ذلك چا چې زیاتې وکړه پس دینا یعنی ما به قاتل معاف کړ دیت واغستو ما بي وکړه او لکه پیسې تیواله پته کا پیسو به مړ کوی دا قرآن خلاف خبره ده فمن اعتدى بعد ذلك چا چې زیاتې وکړه پس دی عفنا او پس دیتنا فله عذاب الیم در پر عذاب درګي د داسې قاتل له لکه څنګه ولا قاتل دغه څه دی قاتل پلار نشي وجلې رور نشي وجلې زوی نشي وجلې چا چې په سړي د ستا په سړي د سکړې وجلې حق وجلې په پويږي کنه مګه خو سری پټولا مونږ پښتانه خو یو سری پټولا کته پلار دې مړ کې کوم ورته اسانه ما اکثر پلار بوډا کوم کیږي اله کپاګه سکه خدای دې راک نه دا باندې کاوه دا بالکل دا شی اول قطر شدا ولکم فی القصاص حیات استاسو لپاره مؤمنانو په بدله وسلو کې یو لوی ژوند دی حیاتون کی تمین برای تعظیم دی یو لوی ژوند هغه دی چې یو مسلمانو لګي بل مړکی مرنا کې مړکی بس شریعت حکومت واغونی سي د اسلام حکومت به ونی سي او د مقتول ورسوت به واله کی او به مړکی خبر واخلاص نو دې کې ذکر وی حیات ته چې دا دوه سړي خمړ شو خدا مقتول ټوله کورنۍ بچ شو د قاتل ټوله کورنۍ بچ شو لوی یا اولي الباب اذا عقلون خواندانو عقل نه بکار والی لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګار ساتئ دا د عربو یو مقوله ده هغه بدا ویلا چې القتل انفع للقتل د قاتل وجل ډیر نه بکون کی د قتل دلته علماء د معنی او د بیان تقریبا په شلو طریقو باندې د قران برتری دغه عربی د مقولې په مقابله کې ثابت کړي چې قران دومره موجز کتاب دی شل فرقونه دغه ډول خبرو کوي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ومن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم دار وصية مسألة كتب عليكم فرشوه پتاسو مؤمنانو اذا حضر احدكم الموت کله چې حاضر شي او تاسو د مرګ یعنی اسباب د مرګ ذکر د مرګ دی مراد دی اسباب د مرګ دی مرګ چې حاضر شي او سیاست مخکې ویلو په ترجمه کې بیا سړی خبرې نشي کولای وصیت وسو کی اسباب د مرګ حاضر شو نو په د وصیت لازم دی کله ان ترک خیرن کمال او دولت تی پاتې کیږي د سندارت نه سور سروي ششه په فرض دی الوصیت وصیت کول للوالدین د مور او پلار لپاره والاقربین او د خپلوانو لپاره بالمعروف مطابق د قانوني شرعي سره حقا علی المتقین دا ثابت شوی د پرهیزګار خلکو باندې اوس مونږ په حدیث کې لوستلی دي چې لا وصیت لوارث د وارث لپاره وصیت نه کیږي او دلته قرآن وی والدینو لیم کولې شي او خپلوانو لیم کولې اوس حدیث باندې قرآن نو دا یاد ساته دا یاد د موارثو نه مخکې کله چې آیا دا چې کوم د رکوع د موارثو کې نازله شو نو دا حکم منسوخ شو تیر تاریخ کې را مسله و چې د وراثت مسله نو راغلي په اسلام کې په قرآن کې نو پلار له بسړي وصیت کو مور له به کو خپلوان له کله چې د وراثت رکوع نازله شو نو دا دغه نه ختم شو ځکه وایم ومن بدله چا چې بدل کړي وصیت تر بعد ما سمعه پس دا نه چې دا یو ورېدل یو هغه وصیت کړی او صحیح وصیت کړی چې پلار له بدون پیسې ورکړي دا هغه ویل ضرور کوي نو ویل چې ما مخکې ویل مړ 100 روپۍ یادې کړی یا یو لاکي یادې کړی نو په انما اسمو خامخا ګناه د دې بدلولو علی الذین یبدلونه پاکستان دا چې دا وصیت بدلای ان الله سميع يكن الله يريدون کې دا هر خبره ده نو دا غسړي خبره مورید چا وصیت کو او دا اوس چې کوم سړی ګوي کوي دا خبره موري
او علیم پوهه په نیتونو دا ارچا باندې چې دی په کوم نیت باندې دا وصیت بدلوي که وصیت د نیکۍ دپاره بدلوي سره روانه بیا خو ښه ده ومن خاف من موص جنفا څوک چې یریږي د وصیت کوونکي نه میلان چې کوم دی د حق نه باطل ته جنب اصل کې میلان ته وایي یو سړی وصیت کوي او ستا په دغه دایره ده چې دا وصیت کې د تیروزي او اسم دغه نو جنب هغه خطا کېدلو ته وایي چې هغه خطاش قصد نه کوي او اسمن یا یریږي د وصیت کوونکي نه د ګناه په باره کې قصدن غلط ګناه کوي دا وصیت کوي بعضې سړی د زامنو نه خپوي نو ایسته وصیتونو شروع کړه د زامنو هغه حق چې کوم دی خلکو له ورکوي دا پرې ګناهګاري زامن ځان له ګناهګار چې د پلار حق نه ادا کوي فاصلح بینهم نو دې اصلاح وکړي دې په منځ کې فلا اسم علی نشته ګناه په دې باندې ان الله غفور رحیم بطور مثال یو سړی ویلیو زما د مال نه نیم مال چې کوم دی لانی مدرسې ته ورکړي فلانی قسم خلکو ته ورکړي فلانی قسم فقراو ته ورکړي دا خطا شوی یا یې قصدن غلط وصیت کړی او دلته پوهه خلک ناست دی هغې نه چې تپوس شو هغې چې نه داسې نه وه ده په سلس کې وصیت کړی دی ځکه سلس په مرض موت کې په سلس کې وصیت جایز دی د وصیت نه خوا جایز نه دی نو دوی اصلاح کوي دې دپاره چې دې کسانو په منځ کې خطه رانشي جګړه رانشي او دوی یو خبره د ځانه سازه کي دروغ پکې وایي او د هغې اصلاح وکړي په دې باندې ګنهګار دا هم یو هغه ځای دی چې سړی پکې دروغ ویلی شي ښځې سره هم وایي سړی ښځې ته هم دروغ ویلی شي چې داسې یو جوړه راغلې ده چې زنانې یې واغوندي بیا الوزي او دا به زه تا نه راوړم پوهېږې په دې کنه نو ښځې سره هم سړی دروغ کولی شي دا هم جایز دي ځکه چې خو به راضي به ساتې که نه نو چې راضي ساتې نو کله کله غوسه له وسته خبره باري او صلح کې سړی دا دروغ ویلی شي د یو مؤمن د وژلو دپاره هم ته خلک یې وژني ته ستا ته معلوم دی ته دروغ ویلی شي احمد بن حنبل رحمه الله ډېر لوی شیخ الحدیث او د مستقل مذهب خاوند تېر شوی دی هغه د بادشاه یو سړی مطلوب عبدالرحمن نومي او هغه د پولیس چې دا ډېر زیاته بدمخي نو چې راغی نو اوس شیخ نه تپوس کوي د طالبان نه تپوس نه کوي طالبان نه دا تپوس نه کوي دا تپوس د طالبان نه کوي چې دا دلته عبدالرحمن شته که نه د شیخ نه تپوس کوي د شیخ الحدیث نه صاحب دا نه تپوس کو دلته ستا پرې درس کې عبدالرحمن ناست و نو هغه دا لاس نسې کو پوهې خلکو له خدای پوهې ورکړي دا لاس یې نسې که په دې تلي کې دا ګوته تاو کړه یاره ویل دلته خو عبدالرحمن نشته ولې دلته اوسه دا زه به دا ګوته تاوندې نشته ستاسو دا مجلس نه د خپل تلي کې دا ګوته تاو کړه راسي ویل دلته عبدالرحمن نشته یا لاړه بس سړی بچ پوهېږئ په دې باندې دې ته توریه وایي نو داسې توریې کولی شي خیر دی او هسې بې پیري به ګوساړی نه الوځوئ دروغ لویه ګناه ده خو نه ویم ده خو نه یو درې ځایونه داسې دي چې په هغې کې اجازت شته دی ځکه وایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دا یو بل حکم دی چې روزه او یو لوی رکن دی د ارکان د اسلام نه روزه نو صیام
د صوم جمع سازکا او د صوم لغوي معنا ده الامساک ساعه یو ساعت چپ کېدل د خبرو نه د تللو نه د کاروبار نه د خوراک سکاک نه عام د لغوي معنا اصطلاح کې پیغمبر د اصطلاحي تعریف دی چې الامساک عن المبترات الثلاث نهارا مع النیتی ټول تعریف دی الامساک ځان بندول دي عن المبترات الثلاث د درې ماتونکو سيزونو نه درې ماتونکو سيزونه خوراک دی او سکاک دی او خپلې بیبي خواله ورتلل دا درې وانه ماتونکي د دې نه ځان ساتل نهارن د رمضان په ورځ کې په شپه کې نه کله درې وانه شوي نه ځان د ساتل شپې نو خیر دی د ورځې به ځان ساتي نهار او مع نیت نیت به ورسي قص به دی روجي اسی به کورې خپل ته نه چې نیت پتاړي او نیت تړل ځانې چې ته په خپل باندې وي چې دغه څنګه خلک مال خو د دم درازي په خپل باندې ما چرته نه دی وی نیت قصد قلبي ته وي لکه وی چې روجي دي سبا ځاړي راځه دا پښمنه چې مونږ کو دا خبره نیت دی نو دا بکوي داسي په خپل باندې نه نشته نه وای ته غدا نه وی د کتابونو کې راغلي او زه بیا مزه کوم چې د خلک سره زده دي چې اساني سنیت کوي بس نو ځکه وای نو دا روجه شوا او د نهار نه مراد نهار شرعي داري چې د صبح صادق نه شروع کیږي او نور پریوزي دلته پیغمبر خدا نور پریوزي دلته او شپرو کیږي الته په حدیث کې دا اشاره کړی ده بدنا د روجما د روجدار د روجما دي ټیم دي بس بیا روجما نو نهار دا معنا دا معنا چې نور چې اوس کې نور خطونه مخکې چې اوس کې نور خطونه جګه او چې نور په وخت استعمال کا نه نهار شرعي د قریب صبح صادق شروع کیږي او د نور په پریوتو حالت شپې پر ښکارا کېدو ختمي نور په ډیوټي خبرې دي دا بیا تقریر کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام پرشوی د پتا سبحان روجی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې پرشوی پاکستان استاسو مخکیو لعلکم تتقون دې د پاره چې پرهیزګار شئ دو خبرې قران وکړي روزه در باندې فرض ده او دا ګوره ډیره هم پریزه ده او دا نوې عبادت نه په ځان به ګرانوي نه ستاسو نه مخکې امتون باندې هم دا فرض و او د روزي په نیولو کې فایده صدا لعلکم تتقون دې لپاره چې پرهیزګار شئ حدیث کې پیغمبر خدا فرمایلی دي نوجوانانی مخاطب کړي ورته ویلي دي چې پتا سوانه لازم دي نکاح کوونه چې نکاح زړه نکاحونه وکړي کدا وسم نه رسیږي نو علیکم بالصوم فانه له وجاب بیا روجی نی سي دا روجا دیو نوجوان سړي لپاره کنټرول کوونکی دا بیا پرې پوي نو دی وجنا روجی کې سړی متقی ساجيږي پرهیزګار ساجيږي داګه وجه دا چې خوراک دی او سکاک دی او استخپل دی او حلال دی او د رمضان په ورځ کې ورته ګوري خوړې نشي خپل بیبي دی دا او د رمضان په ورځ کې ورته ګوري خواله ورتلې نشي نو چې د رمضان په رمضان کې دا حلال د خدای د حکم مطابق د ورځې نشي استعمالولې نو باقي یو ولس میاشتو کې دا تدریب دی تمرین دی چې په باقي یو ولس میاشتو کې محرمات نه استعمالې نه به شپې استعمالې نه دی د ورځې استعمالې محرمات ځکه تا خو ټریننګ وکړه ایام معدودات ورځ شمیرې شوي دي دا تصریح لپاره خبره کوي هله اوس موږ روزه نیسو نو د شمار ورځې دي او چې د شعر شمار شي نو ډېر زر ختمېږي ومن کان منکم مریضا پس څوک چې په تاسو کې بیمار او علی سفرین یا رواني په سفر باندې فعدة پس لازم دی په رواني شمیر من ایام خرد نور ورځونه موسی بیمار دی اجازت دی خود بیماری اصل خبر ده
چې د یو حاذق مسلمان ډاکټر نه به پکې مشوره لي او د یو پوه عالم تجربه کار نه هم پکې په مشوره اخیستی شي فتوا اخیستی شي داسې د ځان او پې نه ورځي بعضې داسې بیمارۍ دي چې په روژه ښې کېږي اوس خېټه یې خرابه شوې ده اګرمې څښا شوی دی نو په دې ورځ ته روژه ولې نه نیسي روژه ونیسه چې د اګرمې دې سم شي خېټه به برابر شي پرې پوهېږئ د دې وجې نه په دې کې به دغه ضروري وي او چې تا د یو حاذق مسلمان ډاکټر مفتی او عالم فتوا درکړه او بیا دې روژه ونیوله او ته مړ شوې د روژې باندې ستا د بیماري زیاته شوه مړ شوې دي نو خودکشي دي دا کار به نه کوي ځکه زمونږ را بوډاګانې ښځې دا بوډاګان سړي نو روژه نشي نیولی ای بوډا روژه مه نیسه که نه خیر دی تا خدای په دې نه نیسي ای بوډۍ نه نه مړه دې شمه خو روژه نه ای بوډۍ دا روژه نیول هم درته الله ویلي دا ماتولو حکم هم د الله دی مې نیسه دا زمونږ هغه سعادتوبي او علی سفرین یا په سفر باندې سړی روان دی په سفر باندې روان دی نو روژه خوړی شي بلکل اجازت دی خو وروسته قرآن وایي که نه خوري نو ډېره ښه ده زه به اکثر دې دوبۍ ته په دې روژه کې تلم وختي تاسو ته مې ویلي ما په 8 تاریخ به ما ترجمه ختم کړه ایسته به روان شوم او په 5 شعبان به مې شروع کوله ټیک ده که نه نو بس دا هغې چې سړی به کېناسته نو غټ ډبې به یې راوړو ستا مخکې به یې کېښود نو که دا ډبې ته ځان سره وړی ستا ښه که نه ماښام به پرې روژه ماته کړي او که ما به ځان سره ونیسه دوبۍ کې به چې کوشم اکثر به ماښام بانک را باندې دننه په دای کې وشو په ایرپورټ کې بس هغې ونیسه امرګرو ته مې مال خورئ خیر دی اجازت دی خو ان تصوموا خیر لکم پکې شته وروسته را روان دي نو ځکه وایي نو په بیمار او مسافر ته اجازت دی چې دوی د روژه وخوري خو په عدة من ایام اخر کله چې روژه وخوړله او بیا یې موقع وموندله نو بیا دې د نورو ورځو نه شمار پوره کړي لس یې خوړلي لس شل یې خوړلي شل دې ونیسي یو یې خوړلي یوه دې ونیسي وعلى الذين يطيقون کسان چې طاقت د روژې لري خو په مشقت سره یې نیسي فدیة طعام مسکین فدیه به ورکوي او دا طعام ورکول دي یو مسکین دا ابتدا د اسلام کې دا مسله وه چې کله روژه پوره شوله نو خلک عادت نه او بیا را سرمایدار چې نو دا غریبانان ډېر زیات دوی هر وخت ځان موړ ساتي چې ډکه بډکه رواني نو روژه نیول ورته ډېر ګران نو روژه نیول ورته ګران نو قرآن اساني راولېږله غریبانان روژې نیسي او مالدار چې کوم دی دوی له روژه ماتې ورکوي فدیې ورکوي خو په من شهد منکم الشهر چې ورپسې وروسته راغی ور روان دی نو دا آیات بیا دا منسوخ شو په دې معنا باندې مولانا شبیر احمد عثماني فواید کې دا لیکلي دي چې اوس هم داسې زائغین مولیان او پیران شته چې خپل مریدانو ته وایي مالدارو مریدانو ته چې روژې ونیسئ او فدیې ورکوئ وایي دا حکم منسوخ شوی دی او دویمه ترجمه دا ده وعلى الذين يطيقون کسانو باندې چې طاقت د روژې لري طاقت د روژې لري فدیة طعام مسکین نو د واړه اختر په ورځ سرسایه ورکړي شاه ولی الله دا ترجمه کړې حافظ ابن تیمیه وایي وعلى الذين يطيقون په کوم کسان چې طاقت د روژې لري او روژه ونیسي نو فدیة طعام مسکین د دغه خوراک یوه حصه راواله د کوم نه چې د خوله بنده کړې ده ماښام یې د فقیر مخې کېږي هغه له روژه ماتې ورکړه او دا یې معنا ده چې طاقت د روژې ته تللی دا باب افعال دی او د باب افعال موږ په فصول اکبري کې 15 خاصې ذکر کړی دی نو یوه پکې سلب ماخذ دی نو علی الذین کسانو چې طاقت د روژې ته تللی بوډۍ ښځه او بوډا سړی دی یا بیمار دی سخت جنۍ ده او هلک دی خو بیماران دي په سخته لاعلاجه بیماری باندې مرضعه ښځه ده تی ورکوي بچي ده په بچي یریږي خراب بشي بالداره ښځه ده په دې بچي باندې یریږي زما پرې خېټه کې بچی دا به خراب شي دوی ته اجازت دی او بیا به فدیه ورکوي او په مرض موت کې چې چا د روژې پاتې شوي نو فدیه به ورکوي او د هغې قضا پرې نشته که روغ شو څونه ورځې روغ دی او روژې نه ونیول دا روژې به ویني د هغې فدیه به بیا ورکوي وصیت پر هغې لپاره کوي فمن تطوع خیرا فهو خیر له
چا چې وکړو د نیکۍ کار زیات دی نه د یو پیډي په ځای دو ورکړي فهو خیر الله در پاره ډېره غوره ده وان تصوموا خیر لكم او اے مسافرانو بیمارانو که روجي نیسئ دا ډېره غوره ده ان کنتم تعلمون که پوهېږئ ځکه چې ټول خلک روجئ نو تا ته به روژه نیول اساني خو چې ټول خلک بوځئ او ته بیا روژه نیسې تا ته بیا پته ولګي په خوله کې به رطوبه راځي او بیا خوړی نه شي البلیة اذا عمت سهلت مصیبت چې عامي نو آساني او چې مصیبت خاص شي نو ګران شي اوس قرآن وایي شهر رمضان الذي دغه ایام معدودات چې په تاسو فرض دي نو هغه میاشت رمضان المبارک ده اصل کې ګرمۍ ته وایو دا ګرمۍ په وخت کې فرض شوی و الذي انزل فيه القرآن هغه د رمضان میاشت چې باید کې قرآن نازل شوی ابتدا د نزول د لوح محفوظ نه بیت العزت تراټول راوړل شوی په یوه شپه کې هدى للناس تاسې قرآن چې لار ښوونکی دی خلکو ته وبینات من الهدى دلایل د پوهې دي دلایل دي ښکاره دلایل دي د هدایت والفرقان او د جداوالي د حق او د باطل په منځ کې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه پس څوک چې ستاسو نه حاضر شه میاشت ده پس فلیصمه لازما او فرضاً دې روژه ونیسي دا آیات دا ایسه چې راله هغه ترجمه چې په هغه ترجمه باندې دغه آیات بیا منسوخ شوی دی د دې وجه نه که قاضي دا میاشت او په د روژې میاشت دې ولیدله او قاضي سبا له روژې نیسي دا خو لیدلې ده خو که د واړه اختر میاشت دې ولیدله او قاضي اختر کې نه مماشات مع القوم بکی قوم سب اختر لیدلی خلق دسی هلته په کابل کې اختر دی ورسره د اخترو کې یلکه دا په تاسو پټ راغلی دی د کابل کې کوم دسی کې الله تاسو باندې تنګي او سختي پوره کوي تاسو شمیر لرا سوري خړلې عمرو ونیسي ولتکبر الله لا ما د پاره چې تاسو لوی بیان کړئ الله پاک تاسو خونه کړی دا ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو الله د نعمتونو قدر وکړئ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دا یو آیات دی په منځ کې او بیا د روژې احکام دي نو دې وجنا چې چونکې په روژه کې دعاګانې الله قبلوي او په حدیث کې راځي دار دپاره یو سوال دی دا قبلېږي د روژه ماتي بولي نو چې کله زه ستاسو دعا قبلومه نو په دې سجې بولي پس قبول کوي تاسو قبول کوي زما لپاره زما دعوت هم قبول کوي وليؤمنوا به او ایمان راوړئ په ما باندې لعلهم يرشدون دې لپاره چې تاسو درست لار ومومئ احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله په پردی باغ کې د کجورو په باغ کې ګوړ کړی دی روژه په خوله او بیره چلولي دي ماښام کور ته راغی زنانه ته یې ویلي د روژه ماتي څه شته ویل زه دله تیارو هغه ډډه وواله او ستړی و هغې چې تیاری وکړی ور دی ودرې ښځه په ژړا شوه خدایه وږې تږې بس ویده شه او بیا سبا ماښام کړو سبا له په یو ځای کې پروت دی خلکو پې سور احساس کړی نبي علیه السلام دا ولې ویل دا چل شوی دا ټول داسې خبرې راغلې چې الله مهرباني وکړله او هغه حکم یې واپس اوس چې روژه دې ماته کړه د پېشمني پورې صبح صادقه پورې دا درې واړه کارونه ستا لپاره جایز دي احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم جایز کړی شوی دی ستاسو لپاره په شپه د روژو کې الرفثو نزدېکت الی نسائکم ستاسو زنانو ته خپلو زنانو ته نږدې کېدی شئ دا کنایه ده رفث داسې کچه غوندې ګپ ته ویلی کېږي خدا قرآن خو کنایي الفاظ استعمالوي الله رب العزت ډېر حلیم بادشاه دی او موږ ته هم دا تعلیم راکړي چې تاسو دا الفاظ دا تاسو فلما تغشاها کله چې زنانه پټه کړه یعنې دلته سوی احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم نزدېکت ستاسو خپلې بیبیانو او دا ورته دا حکم ځکه بدل شو چې د زنانه او د سړي مثال داسې دی لکه د یو بل جامې چې دی څنګه چې د جامې ضرورت دی بدن ته او د بدن ضرورت دی جامې ته
داسې د ښځې او د خاوند یو بل ته ضرورت دی هن لباس لکم دا زنانه ستاسو جامې دي وانتم لباس لهن تاسو د زنانو جامې دي د کوم سړي ښځه نه وي د دې مثال لکه جامې چې نه علم الله انکم کنتم تختانون پوهه والله په دې خبره باندې چې وایي تاسو خیانتګري کوله په خپلو ځانونو کې یعنې تاسو نه خلاف ورزي کېده بعضې کسان د خپلو ښځو خواله ورغلي فتاب علیکم الله ربانې قبول د توبې وکړو وعفا عنکم او دغه کړي ګناه یې درته معاف کړه اوس حکم راغی بدل شو فالآن باشروهن پس اوس نږدې کېږئ خپلو بیبیانو ته مباشرت هم دې ته ویلې کېږي او وابتغوا ما كتب الله لكم طلب کوي هغه چې الله تاسو لپاره لیکلی دی یعنی بیبي ته صرف د خواهش د پوره کولو نه بلکې د نیکانو بچو په خیال باندې بل خپلې بیبي خواته ورځي وکلوا واشربوا او خورئ څکئ یادا مو شو خورئ څکئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض حتی چې په ډاګ ښکاره شي تاسو ته هغه مزې سپینه من الخیط الاسود د هغه مزې تور نه چې دا سپین مزې د سبا دا چې من الفجر ټکی پکې پخوا نه و یو صحابي دی هغه دوه تاره راایستي یو تور دی یو سپین دی او پر خپو کې ورکړي دی داسې د نور خاطر د مخکړی اوسې بلاس یې صحیح کوي چې روژه به بندوم چې دا یو د بل نه ښکاره شي ډېره رڼا شوه هلک بېلېدل د یو بل نه ساري نبي علیه السلام ته وویلي نبي علیه السلام ویل چې یاره ملګریه انک لعریض القفا سره ته ډېر تنده ښکاري د دې نه خو د سبا هغه مزې د شپې هغه مزې مراد دی چې دا ټولو پوکې بند کړي دا سر سر پلانې کېدی شي یعنې مطلب یې ته پرې پوه شوی نو من الفجر ټکي ورسره ثم اتموا الصيام الى الليل دا شروع شوه د روژې شروع باندې کوم وخت نه کوي د صبح صادق نه خدای یاد ساتئ چې یو مسلک ته مسلک الاحتیاط دی لنډې یې هم درکړه مسلک الاحتیاط هغه دا دی چې سبا راوخوتو باس روژه بنده او یو مسلک التوسع علی العوام دی چې پراختو به نه بندې چې خور شي داسې بندې دا دې لپاره خبره کوم کله به تاسو داسې په کور کې به ناوخته راپاسئ خوراک تیار پروت دی چې تیاره پرته ده اوبه تیارې پرتې دي او دلته سبا سیره وګاله نو په مذهب التوسع علی العوام باندې ته په منډه منډه یو څو نوڼې ډوډۍ یو چای پرې جام کې سړک یو پیالی چای او یو ګیلاس وڅښلی شي د انتشاره پورې چې خور شو باس بیا حرام شو بند شو پوهېږي په دې باندې او دا نوی نه دی دا بدایت المجتهد نهایت المقتصد د ابن رشد مالکی کتاب دی زما سره شته دی او په هغې کې اوږد تفصیل کړی دی د صحابو د زمانې نه الی یومنا پورې دا دوه مسلکونه را روان دي یعنې ابوبکر صدیق هم په دغه خلکو کې دی چې په نفس راختو به نه بندې بلکې په انتشار باندې به بندې پوهېږئ په خبرو کوي اجمالي خبره مې ورته وکړه لږ تفصیلي خبره نو ځکه وایي اوس ته د روژې انتها ښایي بندې به په کوم وخت کې ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پوره کوي روژې لره تر شپې پورې نور پرېواتي ونه وایو سی ویلې الى الليل شپې پورې پیغمبر خوا حدیث کې وایي داسې نور پرېواته ته اشاره وکړه اذا غربت الشمس منها هنا واقبلت الليل منها هنا چې هلته نور په غره پناه شو او دلته د غره په څوکه شپه راښکاره شوه ستا د روژې د ماتولو ټیم شیعهګان حضرات داسې وي اذا غربت الشمس منها هنا واقبلت الليل نیمې ته ګوته ونیسي واقبلت ولس منټه موږ نه اوس هم پرې پاکستان کې شیعهګان مسترو جماعت دی هغه حدیث کې تیروتي دي حدیث په مطلب نه پوهېږي غریبانان مسکینان دي نو ځکه وایي ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن من ذکرږي زنا اوس روزه کې اجازه شو د شپې خو بیا هم نه ذکرږي وانتم عاکفون بالکتاب اعتکاف کوونکي په جماعتونو کروجه کې ته معتکف په جماعت کې نو خپل بیبي ته بیان شي ذکر خوراک کا کولې تلک حدود الله دادی پابندی د الله دا کوم چې مخکې ذکر شوی فلا تقربوها من ذکرږي دیتا د دې خواله هم نه ورځي اخوا وړدل خو خود حرام دي
कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास तक बयान आयातुना तो अल्लाह आयातुना तो खल्क़ता लअल्लहुम यत्तक़ून दे पारा चिनी परहेज़गार शी इंशाअल्लाह वला ताकुलु अमवालकुम बिलकुम शुरू को मादा का देखो ना कर दानमा जब पलता ना लेग लेग जीरो मनसे ये सिफारिश को की जब वो ये नहीं सिफारिश ولا وتوصل بهذا الشيء ثاني في باب الباطل جزاك الله لا تقول الفاظ مش نفس دعاء وكيش الله من القرآن بأسراره ترجمه لطائفه باركو تفسير باركو يكي ये सर अल्लाह ने कामिल मुकम्मल अमल को तौफीक करा कुरानी निज़ाम शरीयत निज़ाम अल्लाह को तमाम जहान खासकर पाकिस्तान के रावली सो गिरकार के अल्लाह ने कामयाब की सो मुहारबत की अल्लाह ने उनका हिदायत की कबल किस्मत के अल्लाह ताला की तबाही अल्लाह ने ज़मनुल बहरत बने रहम की खातिमा दे अल्लाह ज़मनुल ईमान की सोने ज़मंगा मशरान वफाशी दी अल्लाह ताला ये गदूर बही सोने बीमारान दी मुसलमानों अल्लाह ने शिफा कामिला दिलवती लाकम फसाद रागले या वबार रागले दा पूरी दुनिया बाने खुदा दे मुसलमानों हिफाजत दुनिया पर हिस्सा क्योंकि इस्लामी मुल्कों के अखलास के इस्लामी मुल्कों के महफूज के कम खलक स्टार दीन दुश्मनान दी स्टार दुश्मनान दी स्टार किताब दुश्मनान दी स्टार पैगंबर दुश्मनान दी तो असर कोई शे जैसे मुस्तहिक या असर होगी अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बस ये लगा इशार से